د اشراق المنځ د لمر د ختلو وروسته کیږي چې کله لمر راوختی نو 10 منټه یا 15 منټه انتظار وکړه بیا د اشراق المنځ وکړه که 2 رکعاته کوي که 4 کوي په حدیثو کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د اشراق المنځ وکړي الله به دې کس ته د یو حج او د یوې عمرې ثوابونه ورکړي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو څوک د سهار لمونځ په جمع وکړي او بیا د جمع وروسته کښېني په مسجد کې الله یاد کړي د الله ذکر وکړي تر هغه وخته پورې چې کله لمر راوختی سم او بیا ولاړ سو 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړي نو الله جل جلاله و دغه کس ته چې دا 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړي نو د یو حج او د یو عمرې ثوابونه الله جل ورکوي نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو داسې ډېر کسان دي چې هغه مال او دولت نه لري هغه دا خواهش لري چې کشکې زه عمرې ته تللی وای کشکې الله دونه دنیا راکړی زه حج ته تللی وای نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو د سهار لمونځ په جمع وکړه د سهار د لمانځه وروسته دونه کښېنه چې کله لمر راوختی د لمر د ختلو څخه وروسته 10 منټه یا 15 منټه انتظار وکړه بیا ولاړ شه 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړه نو الله جل جلاله تا ته د یوې عمرې او د یو حج ثواب الله جل تعالی درکوي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه رکعت لمونځ تاسې خوندې دي چې کله د سهار لمونځ وکړي چې دا راولاړه شي د سهار لمونځ وکړي نو د سهار د لمانځه وروسته دي دا پر مسله کښېني دونه دې کښېني چې کله لمر راوختی نو بیا دې ولاړه شي 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړي نو لمونځ تاسو خوندو ته هم الله جل جلاله د یوې عمرې او د یو حج ثوابونه ورکوي نن سبا خو که هغه نارینه وي او که ښځه وي چې کله هم د سهار لمونځ وکړي نو فورا پرېږدي د سهار خوب کوي دا خوب نه ده روا دا خوب مکروه ده دا خوب مه کوئ نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو چې کله هم تاسې د سهار لمونځ په جمع وکړئ او د سهار د لمانځه وروسته لمر ختلو ته انتظار واوسېږئ چې کله لمر راوختی 10 منټه 15 منټه بعد او تاسې 2 رکعاته یا 4 رکعاته د اشراق لمونځ وکړه الله جل جلاله به تا ته د یو حج او د یو عمرې ثوابونه به درکړي موږ تاسې چې کله د سهار لمونځ وشي دا بعضې کسان بس فورا پرېوځي خوب کوي نو دا وخت د عبادت ته دا وخت د الله ذکر کوه تسبیح وایا او انتظار کوه چې کله لمر راوختی بیا د اشراق 2 رکعاته لمونځ وکړه الله به تا ته د یو حج د یو عمرې ثوابونه درکوي او کومې خویندې او مندې چې په کور کې دي هغه خو مسجد ته نسي راتلی او نه لمونځ په جمع کوي بلکې هغه چې کله خپل لمونځ وکړي د لمانځه وروسته دي پر مسله کښېني چې لمر راوختی بیا دې ولاړه شي 2 رکعاته د اشراق لمونځ دې وکړي الله جل جلاله هغه زنانې ته هم د یو حج او د یو عمرې ثوابونه ورکوي باید موږ تاسې داسې اشراق لمونځ وکړو او داسې عمل وکړو چې د سهار لمانځه وروسته خوب ونه کړو او د الله ذکر وکړو او بیا چې لمر راوختی ولاړ شو 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړو